سره چې یو سپوره ډوډۍ کله یو کله نه خلکو ته څه وې؟ بس د چا څه وس کېږي. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه تورسرې زنانه خویندې میندې راځي. موږ خپل کار کې دومره بیزي یو، دفتر ته چې راشو نو به څوک نه څوک ناست دي. نو خو چېرې دفتر کې موږ روزانه ناست وو نو د روزانه حساب سره بیا له 7 ویډیوګانې راځي او موږ د نن کار سبا ته پرېږدو. نو دغه یوه خورکې چې 4 بچي دي او خاوند یې په کټ ورته پروت دی او دا وایي سهار وختي را روان شوي تا پسې ګرځو او دا اوس هم چې ویډیو کوو نو 9:30 بجې دي دا راغلې ده. داسې ده که نه؟ حاجي خپله غریبي بیان کړې خلکو. بس غریبي مې ده، کاټې په کاټې ګرځم، بچي مې نه سکولونه نه سبقونه هېڅ هم نه. بس یو ځای ته کډه وړې یو ووایي دې کور نه وځه بیا بل ځای ته بس کاټې په کاټې باندې ګرځم. خو دا داسې روان کور کې ناست یم او راته وایي دې نه دا کډه وباسه، ګرځم کور پسې، د کرۍ مې وس نه کېږي او بس خدمت کولی نه شم، واړه بچي مې دي، ډېره غریبي مې ده. څو بچي دي؟ 4 بچي مې دي، 3 لکان یوه جینۍ او خاوند دی؟ بس خاوند مې بس کله کار یې او کله نه، بیمار دی غریب د ګردو، بس واري مزدوري کله او کله نه، هفته کې یو ورځ وکړي بس هفته کور. او تاسو ما پسې څومره وګرځېدی؟ ډېر زیات وګرځو، 400 کې مې څو دوکانونو کې تپوس وکړو، دلته کې مې مړه ستړي شو څو دوکانونو کې، یو به راته وي یو ځای دی، بل به وي بل ځای دی. دلته کې اوس ماشوم هغه راسره راغلل نو راته یې وي دې ځای کې دی، راته یې وښیم خوراک څښاک هم څه وي؟ بس سره چې یو سپوره ډوډۍ کله یو کله نه. خلکو ته څه وې؟ بس د چا څه وس کېږي. چا څه وس کېږي، څوک وله کور ورکوي، در په در ګرځي، کله یو کوټه کله بله کوټه، او وایي چې موږ کوم کور ته راشو نو خلک وایي چې دی کې مرمت کوو. بېنظیرې پیسې مې هم نشته، ډېرې منډې مې ووهلې خو نه کېږي. بس کله راته وایي دې پیسو کې به راشي، کله وایي هغې کې به راشي، نشته. چې کوم ښه خلک ترې راغلي شوي دي، زموږ د غریبو خلکو نشته، غریبي مې ده. څو بچي دي؟ 4 بچي مې دي، 3 لکان یوه جینۍ او خاوند دی؟ بس خاوند مې بس کله کار یې او کله نه. خپله خور یې وګڼئ او ضرور ورسره مدد وکړئ.